الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. سورة زلفش نظر کردن رویش دیدن، سورة زلفش نظر کردن رویش دیدن، گاه کافر شدن گاه مسلمان. درود شریف. اللهم صل وسلم كما تحب وترضى. زمائزانن 29 اگست 2025 موندلت جامع مسجد بیت المعمور کی د جمعې د اجتماع په نسبت را جمع یو. د دې جمعې بیانم د مخکې جمعو د بیانونو یو کړی دی. اس انسان تا اللہ تعلیم ورکو د سورہ فاتحه بل نمدا تعلیم المسألہ د سوال تعلیم ورکول. اللہ مونږ ته تعلیم راکو چې ما ته ودرېږئ چې زمانه غواړئ، زمانه درخواست کړئ، په څه طریقه به یې کړئ. اول به زما تعریف وکړئ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اول بزما تعریف وکړئ د سورہ فاتحه اوله حصہ کې د خدای تعریف، بیا به ماته قدرت ثابت کړئ. مالک یوم الدین، مالا به قدرت ثابت کړئ. بیا به د خپل اخلاص اظهار به وکړي او د خپل عبادت د خپل غلامی اظهار به وکړي. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدای ز خواستا عبادت کما، خواستا غلامی مستان مدد غوارم. اصل مقصودی
मजमून चिकम दा मसला गता दा उस दे दरखास्त ज़ान बराबर को वलाड़ी इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम दादी खुदाई ता दरखास्त वर्को कने दा ला तारीफ नदी को दरखास्त के खुदाई तदी कुदरत साबित को दखल गुलामी इजहार दियो को कने उस मकसूद स्ताच कम शय मकसूद दे दरखास्त क्या दे खुदाई तपेश को इहदिना इहदिना ओ ज़मुन रब मुंतरा उखयकना अस्सिरातल मुस्तक़ीम सिदलार खुदाया पसिदलार रवान करा उस सिदलार से शेदा सिदलार आगा मिल्लत इस्लाम दा दीन इस्लाम दा खुदा इबादत वअन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊह वला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिह ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून दा दीन इस्लाम जमा पटोलो अहकाम बांध अमल कल अकीदतन अमलन जमा इबादत हर शोबा की कल कन दाला वही जमा सिदलारद मा तडार क्रातुन के लारद जन्नत तडार क्रातुन के लारद फत्तबिऊ दगा सिराती मुस्तकीम बांध ज़ैकना वला तत्तबिउ सुबुल पनोरो मुख्तलिफ लारो बांध मज़ैकना द कुफर शिर्क बिदआत लारी चिकमी दिया गने दे पनोरो लारो मज़े पदी से दलारा ज़ैकना माल बरा उरसी ज़ैकना ज़बदर तमिलाओ शमकना आओ कप मुख्तलिफ लारो बांध लारे नो फतफर्रक़ा अन सबीलिह ब्याब तासु द खुदाई द लारे न जुदा करे ब्याब मातरा उन रसी ज़ैकना अल्लाह इदा माता सुतवसियत दामी ताकीद जान नूरो लारो न बच गई कना दी सिराती मुस्तकीम बांधरा शैकना यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम अल्लाह वही मजबूत किताब दे पुख्ता किताब बांध मेरी कसम च कुरान पाक द महबूबा इन्नका लमिनल मुरसलीन महबूबा फ़कुरान में कसम उखोड़े चित जमारा ले गले शोए पैगंबर कना दरा ले गले शो अंबियाओ नए कना दा मोजिज किताब
قرآن عظیم پشان کتاب میں در کو قرآن امددی گواد محبوبا او زہمددی گوایما چھ انکا علی صراط مستقیم محبوبہ تفسد لارے میدان حشر کی چطول اولین آخرین اولاد آدم اولاد ابلیس انسانان جنات طول جمعی میدان حشر کی با ناسی گڑ وڑ والا چی گڑ وڑ والا اچانک پہ اعلان اش دالا دا طرف اعلان بداوش وامتازوا اليوم أيها المجرمون او مجرمانو او کفارو مشرکانو جرائم پیش خلق و گناہگارانو تاسو جدا شید نیکانونا بدی نیکانو جنتیانو فائش و عشرت کی داغوی پا مزو کی کنا جنت کی ستاسو ہیچ حصہ نشتا کنا ستاسو زائی بلد کنا چاگا دوزخ تاسو با دوزخ تزہی کنا ڈارک چی څومره جهنميان دي کاغه د کفارو شکل کی کده گناهګارو کی دا به جداش د جنت والو بیا به دی مجرمانو ته بیا اعلان وکړي چې زمانه ګیله مکړي ګیله د چا نه کړي د خپل ځان ما تاسو ته خبر درکړی دشمن می در خودلی ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ولأولاد آدم ولما تاس ته خبر نه ودر کړی بلکې تاسو می خبر کړی وای کنا او د آدم اولاد چې شیطان تاسو ښکار دشمن د کنا شیطان قسم خوړلی دا چې لأغوینهم اجمعین قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين او رب شیطان قسم اخور دادم پسر دی زاد جنت نراو استما لعنت دی کرما دادم اولاد بزر ټول گمراه جوړو ما سواستا د مخلصو بندگانو نه یا بني آدم ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ولما نو درتویلی چې شیطان تاسو دشمن د تاسو دشمنی ور سره وکړئ دوستی ور سره مکړئ کنه اخرج ابويكم من الجنه
ينزع عنهما لباسهما ليريهما من سوآتهما. اے شیطان ستاسو ازلی دشمن د چې ستاسو مور پلار آدم حوا د جنت نه راویستلو د سبب جوړ شو. د آدم حوا نه جامې ویستلې یو بل ته د دوی شرمګاهونه ښکاره شو که نه که نور څه نه وي په هغه مور پلار آدم حوا خو لږ غیرت وکړئ که نه. ما نه و درته ویل چې شیطان په لار مه ځئ او دا مې هم درته ویلي د جناب رسول الله په ژبه د قرآن په ذریعه چې وان اعبدوني وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ما درته ویلي و چې صرف زما عبادت کړئ که نه او دا زما عبادت کړل دا سیده لاره ده ما ته د راتلو والا لاره ده. قرآن کریم د حضرت عیسی علیہ السلام د تقریر یو لږ غوندې ټوکړه قرآن بیان کړی. حضرت عیسی علیہ السلام یو ځل خپل قوم ته تقریر هغه تقریر کی یو خبره دا وکړه هغه یو خبره قرآن محفوظه کړې. حضرت عیسی علیہ السلام قوم ته ویل چې ما ته خدای مه وایي زه خدای نه یم دریم خدای هم نه یم د خدای زوی هم نه یم نعوذ بالله. نه زه تاسو ته د خپل الوهیت دعوت در کوم بلکې زما دعوت دا ده دا د عیسی علیہ السلام تقریر ده. سورہ مریم کی اللہ بیان کړی وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. حضرت عیسی علیہ السلام فالقوم تو فرمائل چی وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ بے شک اللہ زماہم رب دا ستاسم رب دا کنا بلکہ رب العالمین. منستا ادرے الحمدللہ رب العالمین. خدا تزماهم ربی دا طول عالمنو ربی فعلن کئے. حضرت عیسی علیہ السلام دعوت ورکو چی وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ وَعِسَيَانَا زَمَا قَوْمَ اللَّهَ زَمَاهُمْ رَبْ دَا زَرَبْ نَيَمَا بل څوک رب جوړې دای نشي کنا ستاسو ربم الادا فَاعْبُدُوهُ تاسو سر دغه یو ذات عبادت وکړئ کنا او د الله عبادت کړل هذا صراط مستقیم. دا الله عبادت کړل کنا د عبادت تمامو شعبو کې دی باندې عمل کړل داسې د لاره ده. اوس عبادت دا نه چې ایاک نعبد خدایا مون خاص تا عبادت او صرف منځ کړي. الله اکبر.
منز اهم عبادت د ایمان نفس د منز درجه ده یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ورپسې ومما رزقناهم ينفقون زکات بم ادا کوي د مور فلار حقوق بم ادا کوي د اولاد حقوق بم ادا کوي د اقرباو حقوق بم ادا کوي د پړوسیانو بم ادا کوي حج بم کړي جهاد بم کړي دعوت بم چلوي د عبادت لمن چې کومه ده دا کشاده ده مونږ د عبادت صرف په څه کې را بند کړی الله اکبر په منځ کې مونږ صرف منځ د عبادت لمن کلاو ده ستا د ښایست ګلونه ډېر دی ستا د ښایست ګلونه ډېر دی جولۍ مې تنګه زبه کم کم غونډومه مسلمان سره کلاو چېره باندې ملاوېدل سلام ورته کړل وقولوا للناس حسنا خلقو ته ښکلې خبرې کړل دا هم عبادت ته که نه اوس موږ صرف مونځ ته عبادت مولانا روم رحمه الله یو عجیب واقع لیکلی فرمای چې یو کسو عکس ډېره د بهادري د شجاعت د غیرت دعوه به کړه هغه زمانه کې مولانا روم زمانه کې مولانا روم د وفات د 1000 کاله نه زیات شو نوم یې تر اوسه ژوندی ده که نه چې د بهادري دعوه یې کړه هغه بازار ته راغی پخوا به دې بازارونو کې خالګر ناست وو خلکو ته به په خالونو باندې تصویرونه جوړول خالګر ته راغی ویلمن بهادرم زه ډېر بهادر یم خالګر ورته ویل ما چې کونم چې ته بهادر یې نو زه څه وکړم ویل ته دا چل وکړه چې زما په دې شا باندې د شیر تصویر را جوړ او پوخ یې جوړ اشنه خالونه خو به م لیدلي خالګر ورته ویل دا به زه یو ځل تصویر جوړوم بیا به زه شپږ اووه ستنې سره تړمه دا ستنې به داسې در اچوم ستا دې شات چې تر څو وینه راوتلې نه وي تر هغو دا تصویر بیا مضبوطېږي نه ویل پروا یې مه کړه اووه ستنې نه 14 ستنې وتړه خالګر ورته ویل کښېنه کښېناست لمن یې په شاور واړول
مخکې زمانه کې رنګ د اشیا نه و چا چې به خالونه وهل لاټې نه د چراغ ته به یې داسې پیاله ونیوله هغه شی به یې داسې بره کړو پرېږدي خو کړش د چراغ چې به کم لوګي جمع شوي و هغه به پیاله کې جمع شو او کې به اوبه یا څه شی واچو هغه به یې نرم کړو بیا به یې په هغه باندې تصویر جوړ غربت د شیر تصویر یې هغه د چراغ په هغه تورو ایرو ور جوړ اوس د ستنو نوبت راغی چې ستنې سره جمع کړي چې ور وایي چې ولې اووه اته ستنې دي ده ویل وش خالګر ویرېدی چې چېرته ټیز وانه چوي او داسې مات نه شي ویل وش څه چل تا ویل زه بهادر یم د شعر تصویر په دې اشاره جوړ کړه چې د شعر د تصویر د برکت نه بهادري مې نوره زیاته شي اوس ولې اوشوش کړ خالګر ورته ویل لاندې خیال کړ ویل تکلیف ده ویل دا څه جوړوي خالګر ورته ویل دا شعر ته غوږونه ور جوړو ویل وش مړه دا غوږونه یې پرېږده غوږونه دې پکې نه وي ماما بخیر غوږو شعر اچو ویل ټیک بیا یې ستنې شروع بیا یې هغه کیفیت شو ویل وش وای څه کړي تکلیف دا څه جوړوي ویل دا اوس شعر ته خېټه ور جوړو ویل مړه ماما دا خېټه دې پکې نه بې خېټې شعر جوړ ویل ټیک بیا یې ستنې ور واچوي بیا ویل وای مړ دې کړم څه کړي ویل دا دې شعر ته سر ور جوړو ویل مړه ماما زه خو همدا سر دې پکې هم نه خالګر ته غصه ورله چې غصه ورله ستنې وغورځولې د شا د خوانې په دې لاندې ځای کې لته ورکړه ویل پاسه بې وقوف شیر بیگوش شیر بیگوش و شکم و سر کی دید شیر بیگوش و شکم و سر کی دید این چنین شیری خدا هم نافرید این چنین شیری خدا هم نافرید ولو بیوقف فاسا بغیر د غوږونو نه بغیر د خېټې نه بغیر د سر نه شعر ترا اوخه تر ننه چا لیدلی ده چا همداسې شعر لیدلی نه ده د چا لیدل در کنار این چنین شعری خدا هم نافرید ویل خدای دې خپله خدای کې داسې شعر نه ده پیدا کړی چې غوږونه نه وي سر یې نه وي خېټې نه یې که نه اوس مولوي روم زموږ د عبرت لپاره دا قصه بیان کړې ده وړاندې مولوي روم فرمایي
چې چون دارې طاقت سوزن زدن مونږ ته وایي معنی یې روم چون دارې طاقت سوزن زدن از چنین شیری زیان بس دم مزن چې د ویستنې طاقت نه لرې کنه بیا د شیر نوم الکنه چې ته اوس مونځ کړې وا د مور فلار حقوق دې پکې نه مور دې یو طرف ته شړلې د بوډا فلار بل طرف ته د قریبانو نه دې سلام بند مړي ژوندې دې ورسره بندي کنه د فړوسیانو سره دې سلام بند د جماعت امام خود ستا د مور میړه د جماعت امام خو ستا د مور میړه ده کنه مؤذن خو ستا د نیا میړه ده په مؤذن او ایمان ته خو دې هر وخت په تندي باندې 12 بجاو کړی وي کینه وایمه د فړوسیانو حقوق نه ادا کوي جهاد نکړه در باندې فرض ده زکات نه ادا کوي وا زکات پکې نه وی کرنا جهاد پکې نه وی چې څوک جهاد کړي دا هو مخالفت کړي بس تبدای او منځ باندې الله اکبر په دغه یو منځ باندې ته مسلمان یې کنه د مسلمان نوم مالکنه چې دا ټول حقوق ته ادا کوي لا إله إلا الله محمد رسول الله لدي كلمة لاندې ټول حقوق پراته دي حقوق الله هم حقوق العباد هم په ټولو به عمل کړی کنه تا یو مونځ راټینګ کړی ده نور دې شاته غورځولې دي کنه بلوچي کې یو بزرګ فرمایي آخري ټکی واورئ چې مسلمانان شومي کار ما حیران مسلمانان شومي کار ما حیران شما اسلام کرتا بدنام ما حیران او مسلمانانو دا ستاسو چې کم کارونه دي دا خود مسلمانی سره ضد کنه تاسو خو اسلام بالکل بدنام کو کنه چال ورشم اجارم چی اسلام تینا اغوارم مسلمانانو نن خرس کړی خپل اسلام ده نن غریب هغه بوستان ده اهدنا الصراط المستقيم خدایا مونږ له سیده لاره وښیه د حقوق الله حقوق العباد ادا کول دی باندې عمل کول دا سیده لار ده واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين